چونکې تاسو ته مخکې نه وینا وشوه چې د ګرانۍ په سلسله کې په ټوله صوبه کې زمونږ همدغه رنګ د تحصیل په سطحه احتجاج دی او دا زمونږ صوبایي تنظیم چې صدر ایمن ولی خان دی او د هغه کابینې فیصله کړې ده چې دا به زمونږ جاري احتجاج د دې نه پس په 9 تاریخ باندې زمونږ په پېښور کې غټه جلسه به وي او د هغې نه پس به بیا مسلسل زمونږ د احتجاج وي. ګرانو ملګرو ټولو ته احساس د دې خبرې پکار دی چې که چېرته څوک په کور کې د دې طاقت لري چې زه د بجلی بل ورکولی شم نو نه دی راوځي. که یو سړی وایي زه کور ته بچو له روپۍ وړی شم نه دی راوځي. که یو سړی وایي په ما باندې ګراني نشته دی نه راوځي. خو که کم خلک زمونږ غوندې غریبانان دي او د دې احساس ورسره شته نو دا د دې قوم دپاره راوتل دی. دا ګراني ختمول په قوم باندې احسان دی او د دې ظالمانو سره حساب کتاب دی. نو چې څوک نه راوځي دا بیا قومي مجرمان دي ځکه چې دا کم که حالات روان دي خلک خودکشي کوي او خلک د یو بل چې کوم دی نو انتظار کوي. عوامي نشل پارټي به راوځي نو کینې خل به راوځي. دا ګراني یوازې په عوامي نشل پارټۍ ده. آیا دا نورې پارټۍ والا چې کوم دی دوی ته ارزان میلاویږي یا دوی ته مفت میلاویږي؟ دا د ټولو شریک احتجاج دی. دا د یو پارټۍ خبره نه ده، دا د قوم خبره ده. او که درته قوم د خپل ځان تپوس نه کوي نو موجوده حکومت ورته ملا تړلې ده چې که خدای کړي خیر یو بل به په نمبر خښو د لوږې نه به مرو خو ارزاني نه راځي. دا به ورځ تر ورځې چې کوم دی نو ګراني کېږي ځکه چې سړی د ځان تپوس نه کوي نو هغوی وایي چې دی کې خو دم خم نشته. خو چې سهار راپاسي د بلا بچی نو وایي بجلي ګرانه، نو چې بیا راپاسي نو وایي اوړه ګرانه، چې بیا راپاسي چیني ګرانه، چې بیا راپاسي ډیزل ګرانه. دی خو چې اوده وي نو خله دی د خدای راپانسي د بل کسب یې زده نه دی. سکولونه یې خوار که، هسپتالونه یې خوار که، کاروبارونه یې خوار که. یو لک چې کوم دی نو زه به تاله نوکری در کوم. خدای دې ستا په نوکرو باندې اور ولګوي. دا شته رانه ما ده زما شته خلک دې بېروزګاره کړه. او بیا ګرانو ملګرو یو 50 لکه کورونه به دله جوړوم. سړي ارزاني راوله دا کور ستا مبارک شه چې بنیګاله کې دې قبضه کړی دی. دا څنګه خبره ده؟ دومره دروغجن سړی ګرانو ملګرو دا ګراني چې دی وایي په دنیا کې ګراني شوه ځکه ګراني دا دروغ وه. او تاسو ټول ملګري پوهې خلک یې پکار دی چې په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا ګراني د دې وجې نه نه ده چې په بار دنیا کې ګراني ده. او بیا موږ د ده نه دا تپوس کوو چې بار دنیا کې ګراني ده نو ستا خو 2 روپۍ د هندوستان د 1 روپۍ برابر دي. نو ستا خو د روپۍ قیمت نشته. ستا خو ډالر خیږي او روپۍ په ښکته ځي. قوت خرید ختم شو. زما د روپۍ نه ریزګاري جوړه شوې ده. د بنګلادیش د روپۍ زما نه زیات زور دی. د هغه روپۍ نه د هغه ټکه ده. نن په بنګلادیش کې زما نه زیات ارزاني ده. هغه بنګلادیش چې زما حصه وه زما نه جدا شوی او دی به وایي دنیا کې چې کوم دی ګراني ده. داسې نه ده. دا زمونږ شوکت ترین چې کوم دی نو ناست دی چې تللی و نو وزیر و اوس هملته ناست دی خو د وزارت وخت ختم شو ځکه چې ده دی ممبر نه دی نه سینیټر دی نه منی دی دی خیراتي وزیر و نو دی به خامخا وزیر ممبر کېدو. نو چې ممبر نه شو نو څه دی مشیر دی نو تللی وزیر و چې راځي نو مشیر به. دا زمونږ هلته ناست دی IMF سره او ورلډ بینک سره معاهدې کوي. څه معاهدې کوي؟ ای ورته وایي چې بجلي ګرانه که دا چې د یو میاشت کې 4000 ګرانه شوه او دا وایي چې ډیزل ګران شو. دا هغه ناست دی IMF او ورلډ بینک ورته وایي که په ټوله دنیا کې تیل په 1 پیسه خرڅېږي په تا به نور هم ګرانېږي ځکه چې دا د دنیا په ګرانۍ باندې ګراني نه ده. دا د IMF او د ورلډ بینک سره په معاهدو باندې ګراني ده. دا داسې نه ده که چې ستا په کلي کې سودخور وي او ته ونه سود غواړې نو هغه ته وایي د 100 روپو په ځای به 100 روپۍ راکړې. نو دوی چک ته او چې بېدباره سړی وله ورشي چې ما دې 100 او ته یې 100 پسې به 200 راکړي او چې که راډې نه که نو هغه ستا د کور مخې ته چې کومه چونتره ده دا به درنه قبضه کوم. دوکان به درنه قبضه کوم. دا ورسره سودخور مخکې نه کړي
IMF او ورلډ بینک مونږ سره په معاهدو کې دا خبرې کړې دي چې ته به زمونږ په خوښه قیمت مقررې ځکه چې ته بېایمانه یې ته ګړکه پې په تا مې اعتبار نشته د پاکستان تېر وخت چې تېر شوی دی ته په بین الاقوام کې خپل اعتبار بایللی دی نو چې اعتبار پې خلک نه کوي نو دلته وایي چې زما په خوښه به قیمت لګې نو چې سودخور په خوښه باندې نو سودخور خو د سړي نه سرمن وباسي هغه په پاکستان غریب څه کوي او د پاکستان د غریبیانو څه غواړي هغه خو به درته وایي چې ما له به پیسې پوره کې هغه ورته وایي چې خلک تباه شو وایي نور یم تباه که خو ما له پیسې را او دا د علي خادی دا زمونږ وزیر اعظم دا په خیرات کې څه شوی دا وزیر اعظم نه دی دا د اسټبلیشمنټ ګوډاګی دی ګوډاګی د قوم غم ورسره نشته کوم سړی چې د قوم نوټ والي ګراني ځکه نه راولي چې هغه ته دا پته وي چې د قوم له به زه بیا ځم دې قوم له څه کوي د ده خو بکسه پیریان ډکوي که پیریان پوه شه او د ده بکسه پوه شه اوټ ورکوې که نه ورکوې علي خادی به ګټي ځکه چې د هغه ستا اوټ ته حاجت نشته نورې پارټۍ ستا اوټ ته حاجت دی نو هغه د IMF او د ورلډ بینک هغه معاهدې نه مني خدای ته وګورئ کارزاني راولئ مونږ نن هم دا مطالبه ده چې دا جاري حکومت دی دا په فراډ باندې جوړ شوی حکومت دی دا د اسټبلیشمنټ حکومت دی دا پیریانو په زور راوستی دی که ګراني ختمول غواړئ په دې وطن کې سم چې کوم دی انصاف غواړئ نو بیا راپاسئ په شریکه چې دا موجوده حکومت ختم کړو د دې موجوده حکومت خاتمه نوی الیکشن کول او هغه د مداخلت نه پاک الیکشن کول او چې چا وګټلو هغه یې ورکړه دا نه چې مونږ مونږ له یې راکړه خو چې په انصاف چا وګټلو هغه یې ورکړه او چې په رښتیا الیکشن شي نو رښتیا درته وایم چې کار څوک ګټي خو کم سے کم رښتیا یې به الیکشن نه ګټي دومره یې قوم له چې کوم دی سزا ورکړي دا څنګه عجیبه خبره ده او دا څنګه حکومت دی سکولونه نه چې کوم دی تاسو لاړ شئ سکولونه څه جوړ شو ټول سکولونه سرکاري سکولونه پرایویټ شو خلک په ماشومانو سبق نشي ویلی دلته خلک پکې داسې هم شته دی وایي که ډېر هم ګراني راشي نو زه ورسره یم نو شته داسې شته که نه غوړ منګوټي شته چې هېڅ پې اثر نه کوي خو په ستا باندې خو به تېرېږي د پلار نه دې تپوس وکړه چې پیسې هغه ګټي نابالغه چې ورسره وي نو هغه د پیسو د ګټې نه څه خبر دی پلار نه تپوس وکړه چې دا پیسې څنګه راځي ګرانو ملګرو هسپتالونو ته وګورئ صحت کارډ تاسو د صحت کارډ نه خبرې چې دا څه شی دی دا زمونږ د هیلث ډپارټمنټ چې کوم بجټ دی دا د انشورنس کمپنۍ سره ږدي او ستا په سر په سود باندې چې کوم دی تاسو ته دا پیسې میلاویږي او دا پیسې چې دی تا له درکوي نو دا د یو د دوو کالو دی نو بیا به ته چې کوم دی نو کارډ وړې هغه به ته شی ختم نو هسپتال کې پیسې ختمې هسپتال کې هم دوایي ختمه ستا چې کوم دی د مفت علاج هم ختم ستا تپوس هم نشته او صحت کارډ به ګرځې او ته به وایې زما خو صحت کارډ شته او به ته دا خو شته پیسې نشته چې په خزانه کې پیسې نه دی به د کوم ځای نه راوړي چې خزانه ته شی نه دی به د کوم ځای نه راوړي ګرانو ملګرو صحت ډپارټمنټ یې تباه کړو دا ټول چې کوم دی سکولونه یې تباه کړ پالیسي ورسره شته نه اقتصادي پالیسۍ باندې چې کوم دی تباهي راغله او بله خبره زه تاسو ته وکړم ګرانو ملګرو د پاکستان خپل یو بینک دی سټیټ بینک ورته وایي سټیټ بینک هغه بینک چې زمونږ او تاسو نه کوم ټکسونه خلک اخلي هغه ټکسونو نه هلته چې کوم دی نو خزانه ډکه شي دوی سټیټ بینک له ازادي ورکړه څه ازادي ورکړه چې د سټیټ بینک ګورنر راشي نو 15 کاله لپاره به ګورنر وي نو دا ګورنر چې کوم دی دا بیا څوک خوا کولی نشي دا اختیار بیا حکومت سره نشته او د 15 کالو اکسټنشن ورکولی شي خو خوا کولی نشي د دې مطلب څه خود مختار شو نو چې زما پاکستان حکومت ته ضرورت پیسې نو بیا چې سټیټ بینک نه پیسې لري نو پیسې زمونږ دي حکومت یې ښه دي او هغه ورته په سود به درکړو نو زما ټکس یې ما نه وایستو هلته یې کېښو هغه ولې بیا په سود ورکړو او بیا د هغه سود زما سرمنې نه وباسي هم زما پیسې او زما نه بار بار اخیستل دا مشین دی روان کړی دی او د دې خبرې احساس ورسره نشته چې د بجلۍ بل سړي کره راشي ته خدای شته کوي مړی ورکړی شوی
تاسو چې څه د چا غریب کور ته لاړ شئ چې د بجلی بیل ورته ورولي ټول راجمئ چې دا به د کوم ځای نه ورکوو دا به څنګه کېږي آیا تاسو دې خبرو نه خبر نه شوئ چې خلک خپل بچي حلال کړي د سترګو وړاندې چې کوم دی نو مړه کړي او بیا په خپله خودکشي وکړي دا ولې د لوږې انتها ده لوږه دومره سیوا ده تاسو اندازه نه شئ لګولی دا خو د خدای فضل دی چې د چا ګزاره کېږي دی د قوم نه څه خبر دی دی د سختۍ نه څه خبر دی او دا کوم ظلم چې په دې وطن کې نن روان دی مونږ د داسې حکومت مونږ خپل دلته چې کوم دی اسټبلیشمنټ ته هم وایو چې ستا دا نیازبین به نور نه چلېږي ته خو دې ته خوشحاله د خلکو نه دې څه وباسي او ما نه دې شعر وړي هم چې کوم دی عمران او اسټبلیشمنټ دا د دې دواړو چې کوم دی د قوم مجرمان دي مونږ نه د هغه خړو ورده چې کوم پیریان دي نه د هغوی خبره او نه د خبره مونږ د انصاف حکومت دې راشي چې په دې خلکو ارزاني راشي او د دې خلکو چې کوم دی زندګي ګرانو ملګرو زه تاسو ته بله خبره وکړم دا ګراني ولې ده ما سره چې کوم دی ایکسپورټ چې کوم سامان به ایکسپورټ چې موږ به دنیا ته لېږلو او ما له به پرې واپس ډالر راتلې او ما به بینک کې ایښې ایکسپورټ ما سره نشته د ایکسپورټ سامان په پاکستان کې کارخانې بند بجلی دومره ګرانه شوه چې هغه لږ ډېر چلېده هغې سره بند چا چې په ګیس چلوله ګیس ګران شو هغې سره بند چا په ډیزلو چلوله ډیزل ګران شو هغې سره بند نو چې کارخانې بند شوې بار ته سامان نه لېږي نو د بار نه ډالر نه راځي چې ډالر نه راځي خزانه خالي نو چې خزانه خالي نو پسې ډکوي ستا او زما په وینو باندې ډکوي او بیا امپورټ دی څه کوي ګرانو ملګرو زما خپل چیني دي لکه جهانګیر ترینو هغه چیني و هغه ارزان چیني چې کوم دی نو په ډمپ که ځان سره جمع که او بیا بار دنیا کې په ګرانه خرڅ که او بیا چې د بار مارکیټ نه پاکستان ته ضرورت شو د هغوی نه یې په ګرانه راوړو په ما باندې په ګرانه خرڅوي ای د پاکستان حکومته ړونده حکومته غافله حکومته ستا د سترګو وړاندې هم ستا د پاټۍ سړی چیني چې کوم دی بار ته وړي ولې وړي د پاکستان چیني دي ولې خرڅوي او دا په کوم بنیاد خرڅوي او بیا هم هغه یې ګران راوړي داسې چې خرڅ کوي هم یې پیسې وګټلې او چې بیا راوړي نو بیا وګټلې پیسې هغه ګټي او سرمن به زما چې کوم دی وباسي دا ولې او اوس چې کوم دی اډیننس جاري کو چې هغه تېرو خلکو سره مې حساب کړی چې د دوی څه کړی دی سره به حساب نه کوو د ویې کړی چې جهانګیر ترین سره به حساب کوو اوس یې په اډیننس کې اجازت ورکړو چې غلا دې کړې ده نور هم وکړه تا ته به څوک ګوتې نه دروړي د محکو سره حساب او دی دې پرېښه او دا احتساب والا هغه جاوید اقبال دی که څه شی هغه خو د خدای په ایمان احتساب ته خله هغه سړی کېنی چې په خپله ایمانداري دا په ایمانه سړی احتساب ته کېنولو عین وایي چې نور به دله عمر نه ورکړي ایکسټنشن به نه ورکړي نو دی اډیننس جاري کړو ولې ځکه چې وایي زما د پاټۍ غل به نه نیسي او زما مخالف به نیسي دا د هغه کمال او ته به وایې پي ټي آی نس هم ډریکلین دی چې د ټولو پاټو کوم غلو دی له لاړل وایي دا صفا شو چې پي ټي آی کې نو د دنیا څه کو تا ته به څه نه وایي خو چې په بله پاټۍ کې تا به نیسي وی نه نیوه دا ټول پاټو والا نه نیوه او بیا ورسره ثابتول هېڅ نشته درې کاله پې مقدمه چلېږي او ثابتول نشته اصلي خل چې کوم دی همدا د احتساب چې دا کوم دلته مشر دی جاوید اقبال همدې خل دی چې دی د غلو سره حساب نه کوي او د عزت خلک بې عزته کوي عدالت وایي سپریم کورټ چې دا احتساب عدالت مونږ نه منو ځکه چې دا جانبدار دی نو چې سپریم کورټ یې نه مني مونږ هم درسره نه منو دا عدالت د غلو دی او دا احتساب د غلو دی دا چې کوم دی نو بې انصافي کوي ګرانو ملګرو که تاسو نن دا ټول او بیا عجیبه خبره ده ځکه ډېرې خبرې کوم خو خبره خو د ګرانۍ ده او د احتجاج ده نو نن دا احتجاج په کار دا دی چې ټول خلک په خپل خپل سمې احتجاج وکړي دا د دې قوم احتجاج دی که دلته د نورو پاټو خلک دی هغوی کور ته هم ګران وړي د هغوی ورکرانو باندې هم سخته ده پکار چې نورې پاټۍ هم ټولې په خپل خپل ځای روځي او دغه رنګ تاجران برادري هم روځي سیول سوسایټي هم روځي
دا ټول خلک پکار دی چې روز یو د خپل ځان تپوس وکړي او که په دې وخت کې مو نه کوو نو لږ ډېر که تاسو خبر یې یا نه د خدای خو خپل نظام شته که هغه چې دی د چا نیازبي نو د هغوی سره یې ورانه شوې ده خبر یې که نه یې خبره اوس که دوی نه هم نه خبر نو بیا خو خدای ته به یو بل سوال وکړو چې خدای د دوی موافق کوله وکړي یا الله دوی رښتیا خبر کړي خبر څه دی د ډي جي آی صاحب باندې د دوی خپلو کې اختلاف راغلی دی او هغه اختلاف دومره دې ته لاړ چې دوی وی دستخط به وکړي هغه سعودي عرب ته لاړ او مونږ ویلي سعودي عرب ته تللی دی نو زه خیرات به راوړي او په منځ کې واده نه کړی قوم ته وګوره هغه د لوږې مري IMF زمانه سات په سات پیسې غواړي زمونږ وزیر شوکت ترین هغلته قبضه دی هغه یې راپرېږدي نه ورته وایي ما سره خپلې معاهدې ټیک کړه او دې پکې لاړو سره د وزیرانو واده ده نو واده له څه بده خبره نه ده خو چې تاسو خلکو ته به پیغور ورکوو تاسو به د نورو پاټو خلکو ته وي دا وزیران شوي دي نو عیاشي کوي دی پیسې خرج کوي نن قوم د لوږې مري ته په سعودي عرب کې واده ولې کوي هم ستا د حقیقت کې هغه مانیکا که تاسو نوم اورېدلي دا د هغه لور ده نو دا مانیکا په پاکستان کې خپل لور نشي ودولی نو هغه سعودي عرب ته تلي نو کیدی شي چې مونږ ته ووایي چې زه خو عمرې له راغلی مونږ خو د خدای سادهګان یو نو مونږ وایو زه ټیک ته یعنې جاز کې تلي او په سرکاري سطح باندې او هغلته سفارتخانې په تلو باندې د دوی چې کوم دی نو د واده انتظامات کېږي نو یو د لوږې مري او بل یې سر ته پراټې پخوي قوم د لوږې نه مري او هغه وزیر اعظم چې وایي ریاست مدینه وایي دا ریاست مدینه ده ای ګرانو ملګرو زه تاسو ته په دې خبرې چې دې څنګه رالو په دې د نجات غواړم دا ګراني ځکه ده دې چې راوستو نو دې صرف د یو میواریا سیټ له ګټلو یو او چې کله یې راوستو نو میواریا څه زموږ صوبې مو ګټله ټوله زمونږ چې کوم پنجاب یې مو ګټلو بلوچستان کې هم ګټه وکړه او ورسره سند کې مو وکړه په پوکڼۍ کې یې ونه دومره هوا واچوله که نوره یې ونه اچوله نو داسې کوو دومره چې کوم دی نو ویې پړسه او ګرانو ملګرو شپه په شپه چې کوم دی پیریانو ماماګانو خپل لیندین ټیک چې دا سړی به ګټي او زه ګرانو ملګرو تاسو ته وایم چې زه دلته به میاګان ډېرې سیدان به ډېرې مونږ هم میاګان یو دم درود ته ناست دی هم ورته ناست دی مونږ هم یو مونږ هم ورته چې کوم دی کوزه برابر کړې دا پیریان به پکې ګیرو دی د پیریانو په سر به راختلی دی په خپلې شی نه نو دا پیریان به ورته په کوزه کې ګیرو لکه د کاکاسې خو مشهوره ده چې د خلکو نه پیریان وباسي نو دا پیریان به که خیر وباسو او د دې قوم په خاطر به چې کوم دی دا خبره اسانه ګرانو ملګرو څنګه یې راوست زه تاسو ته په یو منټ کې دا ټوله خاکه ښیم ستاسو به هغه مازغه تازه شي مونږ غټه غوښه خورو زمونږ چې کوم دی یاداشت کار نه کوي یاد هم شي چې د دې فرید څوک نو او د کراچۍ نه یې درنه شروع کړه یاداشت وکړئ لږه چې را روان شو خلکو اوس بیا ونیسي اوس بیا ونیسي اوس بیا ونیسي اسلام آباد ته راغی اسلام آباد کې بیا ونیسي ډي چوک ته لاړو وایي دلته بیا ونیسي هغه چې کوم دی په پارلیمنټ ورغلو وایي اوس بیا ونیسي په عدالت ورغلو وایي اوس بیا ونیسي هغه چې کوم دی نو په ټي وي سټیشن ورغلو چې هغه ته څه ونه وي د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف اعلان وکړو پولیس ته یې ویل چې دی ونیسئ پولیس ورته وایي موږ سره اختیار نشته نو چې پولیس سره اختیار نو د اختیار چا سره ماماګانو سره وکړه اعلان ماماګانو کړه نو دی راوستی هغه یو ځکه د وی چې تړ امپایر به ګوته اوچتئ تړ امپایر ګوته اوچتول څوک وو دا تړ امپایر څوک وو ګرانو ملګرو په هغه ځای کې دلته خلک نو دا زه تاسو ته ویم چې خلک نو دی به یې په ټي وي ښه کله به داسې تلو کله به داسې تلو موږ به په ټي وي کتو 18 ګنټې 18 ګنټې او دلته نو اخیری کې وایي څوک شته نه نو چل یې ورسره څوک وایي ډي جي بټ راولي هغه ډیسکو شی به یې چې خطو یاد هم شي ډي جي بټ هم یاد شي که نه ظالمانو کې بیا نور ټماټر ګرانېږي یاداشت کار کوي نو ډي جي بټ ورته هغه شی غږاو نو لږ لږ خلک راغلل نو بیا ویلي دا خلک کم دي نو ډېر افسوس سره زه دا خبره کوم چې زه نن دا په سټیج کوم
بیا چې په پاکستان کې څومره خلک ګډېدې شو هغه ټول یې وله راوست سړي او ښځې ټول نو بیا به ډي جي بټ شیخ هغه لاندې به خلک ګډېده نو چې زمونږ د ځوانانو په کور کې شی ولیده چې راشه د مفتو تماشه ده دلته شیخ حاجي دلته ورته خر ګډېږي نو مور ته به یې ویې ما له یو جوړه راکړه بچې څه کې اسلام آباد ته نو خلک د دې دپاره لاړه چې هغه عمران نه نه تله هغه یې ډول سورنا ګډاله او چې کله هغه به خلک به برابر شو نو دوی به پرې ډرون کیمره وګرځوله دومره خلک راغلل نو سټیبلیشمنټ به ټي وي والو ته ویلي چې سم یې چلوئ سم چې دا خلک نو د کمزوري زړه والا خلکو وي چې دا خو ډېر د پلا بچې دومره غټه جلسه ده نو کمزوري زړه والا دې خوا وښویده او بیا هم د دوی ټول نه برابرېده زه درته د لوی خدای په مخ کې چې شین اسمان دی دا دی دلته ولاړ دي زه درته کلمه تېروم په ایماندارۍ وایم چې که رښتیا الیکشن یې کوو دی ما زما زه به خپل ځان یاد کړم ما نه دی په خوب کې مې الیکشن نشي ګټلی ووټونه زما زیات وو ووټونه زما زیات وو چې کوم سړی چا نه پېژندو او د مازدیګر نه تښتېدلی و تمبو نیولي چې ما شی بیلو او دی ورته ویې شپې خویوه ما فیصله په وټونو نه ده فیصله مونږ سره ده او رالل دا پیریان ماماګان اول چې کوم دی نو زمونږ پولیس سټیشن یې ودرولو نیمه ګنټه په هغه ځای کې تېره کړه زمونږ خلک یې بار کړ او اخیرا کې چې کوم دی اعلان وشو وایي دوی ګټله د دوی لوی افسر دی لوی افسر هغه ته مې ویل چې تاسو بېایماني کړې ده ګینې راشه دې زما حلقه کې اعلان وکړه او ووایه چې تاسو دلته ټول را یوځای شئ او د میا صاحب او د نېشنل پارټۍ خلک دې خوا شئ او د نورو پارټو او د مخالف د میا صاحب دې خوا شئ که ما د دې ټولو په بنیاد د دوی نه په نیم هم زیات وټونه وایي نشته زه به سیاست پرېږدم او زه به چې کوم دی نو بیا دلته راځم سړیا ټګۍ ټوری باندې نو اخیری کې ګټه څنګه ګټلو دا ګټه دا چې دا ګډه به کېده نو زموږ د خویندو میندو په کورونو کې وي د خدای پاکه په اسلام آباد کې خو ښځو